हकीम सैयद अब्दुल वहाब शाह के बयानात, खुतबात और दुरूद सुनने के लिए उनके ऑफिशियल अकाउंट्स को फॉलो करें। अल्लाह रब्बुल आलमीन पदियात करीम के दन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम द नबूवत द ژوند د زندګۍ یو لوی عظیم مقصد بیانوي. او هغه د رب العالمین توحید دی، وحدانیت دی، د رب العالمین بندگی ده سره د توحید نه. الله رب العالمین رسول الله صلی الله علیه وسلم ته فرمایي چې ستانه مخکې چې څونه انبیا رسولان راغلي دا ټولو انبیاو یو مقصد، یو مشن، یو دعوت، یو د زندګۍ مقصد هغه لا اله الا انا فاعبدون. د رب العالمین علاوه څوک معبود نشته دی، څوک الہ نشته دی، څوک رب نشته دی، څوک خالق نشته دی، څوک مالک نشته دی، څوک رازق نشته دی، څوک مشکل کشا نشته دی، څوک حاجت روا نشته دی. کده نو رب العالمین د الله نه علاوه څوک مشکل کشا، څوک حاجت روا، څوک د عبادت لایق ونه ګرځوي. نه نبی، نه ولی، نه پیر، نه بزرگ، هیڅوک. خبره په دې کې ختمه شو چې د رب العالمین نه علاوه هیڅ څوک د بندګۍ لایق نه دی. کاغه نبی ولی نه چې د نبی عبادت او بندگی نشي کولای، د نبی نه غوښتنه نشي کولای، د نبی نه دعا نشي کولای، چې نبی حاجت روا نه دی، مشکل کشا نه دی، نو بیا ولی بزرگ او صحابه دا خورست راځي کنه. مشرک سړی شي د هغه عقل په پوندو کې هم نه بیخي عقل نه. په دې ورکوټي خبره باندې او معمولی خبره باندې او په دې ډیره اسانه خبره باندې نه پوهیږي چې نبی مشکل کشا نشي جوړېدلی، نبی ته سجده نشي کولای کېده، چې نبی ته جایز نه شي سجده دی ورته وکړی شي، چې نبی ته سر ټیټول سجده کول جایز نه ده. نو بیا ولی او پیر او بزرگ ولی څوک ته مؤمن هغه چاته ولی ولکی چې قرآن کریم د ولی کوم تعریف کړی دی هغه دا دی چې اوسړی په الله باندې او په رسول باندې په ورځ د آخرت ایمان راوړي او نیک اعمال. دا ولی چا په تندي باندې لیکل نه چې دا ولی. او زمونږ په دې ملک کې په دې پاکستان کې شرک او بدعات د دین په نوم باندې دوکا، فراډ، خیانتونه، د دین په نوم باندې کاروبارونه چلول، د دین په نوم باندې عام مسلمانان لوټ کول،
دا د هولسیل نه د سپر هولسیل په حساب باندې ملاویږي. بازارونه ګرم دي، خو په دب ادب کې د مولا په نوم به لګیایي، د مفتی په نوم به لګیایي، د پیر په نوم به لګیایي، او زمونږ دا خلک ورپسې منډې وایي د ګډو بیزو په شان دي، د څارو په شان دي. او د دې خلکو نه، د دې قوم نه هغه ګډې بیزې، هغه څاروي، هغه حیوانات نه غوره دي، دا ترېنه غوره دي، دا ترېنه ښه دي. ځکه ترېنه غوره دي او ځکه ترېنه ښه دي چې هغه د الله سره شرک نه کوي، هغه د الله سره برخداران نه ګرځي. او دا حیوان، دا څاروی چې الله ول عقل ورکړی دی، شعور ول ورکړی دی چې د تمیز وکي، د جداواله راولي د خالق او د مخلوق په منځ کې دنه، د خالق او پیژني او مخلوق او پیژني. الله او پیژني او بنده او پیژني، معبود او پیژني او عابد او پیژني. الله رب العالمین فرمایي چې کم خلق د الله سره حصداران برخداران جوړي، د دې خلکو مثال بشان د څارو دی، د حیواناتو، کل انعام، اولئک کل انعام. بیا رب العالمین فرمایي چې بل هم اضل سبیلا، دا د حیواناتو نه بدتر بدی دي چې ګوره حیوان له خو الله عقل نه دی ورکړی، عقل وسره نشته دی، شعور نشته دی. د انسان له الله عقل هم ورکړی دی، شعور ول هم ورکړی دی، باوجود د دې نه دی راپاسي او د الله دین یې پرېښودی دی. اصل وجه دا ده په دې خلکو کې د جهالت، چې دا په چپو چپو په دې خلکو کې د جهالت ننوتلی دی. د هغې وجه دا چې علم نه حاصلوي. الله رب العالمین دغه علم پتا فرض کړل، بلکې په هر مسلمان باندې فرض کړل، فاعلم انه لا اله الا الله. دون علم به حاصله چې خپل الله و پیژني، توحید و پیژني، خپل رسول و پیژني او رسالت و پیژني، قرآن کریم د هغه مقصد و پیژني چې قرآن د څه مقصد د پاره الله را نازل کړی دی، دنیا ته د څه مقصد د پاره را لېږلی دی. خپل عمل هغه درست کې، هغه برابر کې، او په سبې برابر د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په سنت باندې. دون علم به حاصله، په خپل به حاصله، خپل بچو باندې تربیت به کې، د دنیا د پاره، د فیسبوک د پاره، د ټیک ټاک د پاره، او دغه رنګه د نورو عباسیاتو د پاره، د بکواساتو د پاره، د قصو کهانیانو د پاره، د لطیفو د پاره، د خنداګانو د پاره، د مجلسونو د پاره، د پالتو ګرځېدو د پاره به بشماره ټیم به د سره وي، لا محدود وخت به د سره وي. خو د الله د دین د پاره، قرآن کریم د پاره ټیم نشته دی. او دا بعضی بدبخت مولیان وی قرآن کریم ترجمه سره مه وایه گمراه بشي. دا خو نن سبا د سوشل میډیا دور دی، لاړ شئ وګورئ، په خلکو دا کلیپونه راجمع کړي دي، د یو رهړ مولیانو کلیپونه راجمع کړي دي. قرآن کریم د ترجمه سره د ویلو
کار چې دی دا د مولیانو دی، د طلباو دی، د عامیانو نه دی. عامي چې قرآن کریم په ترجمه باندې ووي او د قرآن کریم په مقصد باندې پوه شو، نو ستا خو دکان بند شو، بیا ستا کاروبار خو بیا بند شو که نه. د مولا د پیر د بزرګ کو کاروبار به بیا بندېږي که نه. بیا خو به د هغه نه جهالت ختم شي او د مولا دکان به بیا بند شي، د کاروبار د روزګار د دنیادارۍ د روپو د پیسو هغه سبیل هغه لاره به بند شي. داسې بدبخته مولیان، ځان ته مولیان او مفتیان هم وایي، ځان ته خپله هم ګمراه او قوم هم په ګمراهۍ کې دننه اچولی. د انګلیش دونه کتابونه به وایي، بایولوژي به وایي، ساینس به وایي، هر سره به وایي، بس په هغې باندې پوهېږي. قرآن کریم چې الله رب العالمین ویلی دی ولقد یسرنا القرآن للذکر فهل من مدکر، اعلان کوي رب العالمین چې دا قرآن کریم منګه د نصیحت دپاره، د وعظ او نصیحت دپاره آسان کړی دی. شته په تاسو کې څوک چې د دې نه نصیحت او وعظ واخلي، د دې نه فایده واخلي، خپل اصلاح وکړي، خپل عقیده برابر کړي، خپل توحید برابر کړي، خپل منهج برابر کړي، خپل الله وپېژني، خپل نبی خپل رسول وپېژني. قرآن کریم دی. الله رب العالمین وی قصې دي خوښې دي، ډېر په غور باندې اورئ. قرآن کریم کې الله وایي چې احسن القصص، ښایسته قصې مې پکې بیانې کړي دي. او والله العظیم په دې قرآن کریم کې چې کم حلاوت دی، کم خوند دی. ګوره یو سړی عام تلاوت کې د قرآن کریم خپل یو اثر دی، یو تاثیر دی. اسې تلاوت کې خوند به درکوي، که پې نه پوهېږي هم خوند درکوي. چې تلاوت اورې نه پې پوهېږي هم به درله خوند درکوي، هم به دې د زړه د سکون، اطمینان، خوشحالي، یو حلاوت، یو خوند محسوسېږي. ګوره هغه حلاوت چې دی، هغه حلاوت داسې نه دی چې سړی په ژبه باندې یو شی کېږدي او په دې ژبه باندې محسوس کړي، خوږوالی محسوس کړي. هغه حلاوت دې زړه کې دننه محسوسېږي، د هغې کیفیت په زړه کې دننه محسوسېږي، د هغې اظهار هم په الفاظو کې نه کېږي. سړی په هغه الفاظو کې دننه وکړي چې هغې اظهار څنګه کېږي. خو بیا چې د قرآن کریم په معنا باندې پوهېږي، په ترجمه پوهېږي او بیا قرآن کریم لولې، الله اکبر، بیا د هغې هغه خوند او بیا چې تا هغه انبیاء هغه واقعات الله بیانوي، د انبیاء هغه خبرې الله بیانوي، د انبیاء د زندګۍ هغه حالت بیانوي، د هغې هغه خوند، د هغې هغه مزه، د هغې هغه حلاوت، د هغې هغه دعوت الله بیانوي، د هغې هغه سختي الله بیانوي، د هغې د زندګۍ د لمحو هغه ښکلې ښکلې لمحې الله بیانوي. چې دیو د زندګۍ مقصد څه و؟ دی مسلمان، دی پیرۍ مریدۍ او دی مصنوعي ولایتونو د دین هغه مقصد، د قرآن کریم هغه مقصد، هغه بالکل د خلکو نه لرې کړی دی. هغه مقصد چې پیژنې هغه قرآن کریم دی، هغه مقصد تا ته بیانوي، قرآن کریم یې بیانوي. او د قرآن کریم نه خلک لرې کړي دي او بعضې ګمراهه، بدبخته، ظالمان مثالونه داسې ورکوي، وایي د قرآن کریم مثال د غټې غوښې په شانتي دی او د عامیانو مثال د ماشومانو په شانتي دی. وایي چې دا غټه غوښه د ماشوم له ورکړله خېټه بوله خرابېږي. دا د دې مثالونه دی قرآن کریم نه ورکوي.